د قریش سرداران راجم شو او نبی علیه السلام ته وفرمایل عرض ورته وکړ د الله پیغمبره خو چېرې تا مونږ ته د صفا د غر د سرو زرو کو نو مونږ به تا ومنو په تا باندې به ایمان راوړو چې ته د الله پیغمبر نو نبی علیه السلام د دینه قسمونه واغستل چې دا په حقیقت کې تاسو ایمان راوړی کو اسې وایې نو دیو ته په الله باندې پاخه تاکیدي قسمونه وخوړل چې په الله قسم والله بالله ثم تله چې مونږ به ایمان راوړو خو چې دا معجزه ستاسو په لاس باندې ظاهره شوله نو نبی علیه السلام لاړو او الله ته ودرېدو الله ته چې کوم دی دعا شروع کړله چې الله پاک دا معجزه ظاهره کې دا خلک ایمان راوړي جبريل علیه السلام راغی ورته وی د الله پیغمبره بالکل ستا سوال به الله قبول کی الله به معجزه ستا په لاس باندې ظاهره کی ستا دعا به الله قبول کی د صفا د غرب ته الله د سرو کی خو الله ته پته د خلک ایمان نه راوړي نو کوچري الله د غر د سرو کو ستا دی د پرمیشي معجزه الله قبول کړله معجزه ظهور ستاسو په لاس باندې وشو نو بیا د الله یو قانون دی د الله قانون دا چې کوم قوم او کوم مذهب والا کوم خلکو فرمایشي معجزه د پیغمبر نه غوښتې ده او الله هغه معجزه ظاهره کړې ده د الله بیا د خلکو منلی نه دي په پیغمبر ایمانو نه دی راوړي نو بیا د الله دا قانون دی چې د خلکو کې یو کس نه دی پرېږي دا د الله قانون دی صالح علیه السلام واقعا ستاسو مخې ته ده چې هغې فرمایشي معجزه وغوښتله چې اوښه پیدا شي د ګټ نه او بیا په دغه ټایم باندې لنګه شي او پوره نو هغه معجزه الله ظاهره کړله د صالح علیه السلام په لاس باندې خو چې کله کوم بیا د هغې نه باوجود چې کوم دی انکار وکړو د پیغمبر نو الله بیا ټول تباه او برباد کړل نو دا د الله قانون دی چې کوم فرمایشي معجزه طلب کړي او الله هغه معجزه د دې سوال پوره کړي معجزه ظاهره کړي او بیا هم د خلک ونه مني نو بیا الله په دې کې یو نه پرېږدي نو جبرائیل علیه السلام راغی ورته د الله پیغمبره دا خلک ایمان نه راوړي الله به دغه شان دي وکړي او الله به چې کوم دی دا غر د سرو کړي او که چېرې دی ایمان را نه وړو نو بیا الله پاک دې ته یو سکنډ نه ګوري دا ټول به تباه او برباد کړي نبی علیه السلام ډېر شفیق پیغمبر و ډېر مهربان او نبی علیه السلام ته د خپل قوم معلوم چې دا دروغجن دي ایمان نه راوړي نو نبی علیه السلام د دې خبرې نه شاته شو او بیا دغه سوال چې کوم دی ونکړو دا الله پاک د دې قول را نقل کړل چې دی به دا خبره کوله چې موږ به خامخا په دې پتا باندې ایمان راوړو ما سره د معجزاتو اختیار نشته دی شاید چې بای صحابو دا خبره کړي چې کو الله پاک دا معجزه ظاهره کړه نو ډیره به خوي بده کې څه نقصان دی کو دا معجزه د غر د سرو شو نو به خلک په ایمان راوړي چې ایمان راوړي نو خلک مسلمانان شي نبی رسول الله هم خوشاله شي مسلمانان هم خوشاله شي خلک هم د جهنم نه بچ شي صحابو کې شاید چې دا خبره کړي نو الله تعالی فرمایل وما يشعركم او سږي خبر درکړو تاسو ته چې دوی به ایمان راوړي حالانکه الله ته پته شي دي ایمان نه راوړي انها بشک دا معجزه اذا جاءت هر کله چې راشي دوی ته لا يؤمنون دوی ایمان نه راوړي الله ته فرمایي کو دا معجزه چې کوم دی مادي ته ظاهر کړه بیا دی ایمان نه راوړي او چې بیا ایمان نه راوړي بیا زما قانون دا چې دی به تباه کوم نو ولې را باندې خلک تباه کوي لا يؤمنون دی ایمان نه راوړي او په معجزاتو کې د ټولو نه لویه معجزه کومه ده قرآن مجید دی د نبی رسول الله په معجزو کې د ټولو نه لویه معجزه ده لکه څنګه چې دوی ایمان نه راوړي په قرآن باندې اول مره په ډومبي ځل باندې ونقلب الله یې مونږ د دې نظرونه او د دې زړونه د حق خبرې نه اړو حق دینی ني دا طاقت ته الله یې مونږ سلب کړی دی دی حق خبره دی زړه ته نه کوزیږي دی ایمان نه راوړي ولې نه راوړي الله وی دا طاقت ته مونږ ختم کړی دی والعیاذ بالله الله ولې ظالم دی چې الله د خلقونو طاقت سلب کوي نه څه د وجنه د دې د عمل د وجنه لا یؤمنون دا سبب دی چې دې د ضد د وجنه په ډومبي وخت کې ایمان نه راوړي دي ته پته وه چې د الله د پیغمبر په حق باندې دی خو لا یؤمنون دي د ضد د وجنه ایمان نه راوړي په ډومبي وخت کې نو د هغې سبب د وجنه د هغې وجنه الله د دین د قبولیت هغه طاقت اغسته دي د دې سترګې د حق لیدلو نه ړندې کړي دي او د دې زړونه د حق قبلولو نه ړانده کړي دي حق نشي قبلولی د څه د وجې نه چې دوی د ضد د وجې نه ایمان نه دی راوړی دا نه چې د ناپوهتیا د وجې ایمان نه دی راوړی لا یؤمنون نو دا سبب دی د دې د سترګو او د غوږونو د ړندولو دپاره دا سبب دی چې د دې غوږونه د دې سترګې او د دې زړونه دا حق نشي قبلولی دلته چې کوم دی دغه د اورېدو طاقت یې ذکر نه کو چې د دې غوږونو طاقت مونږ اړو یې ځکه ذکر نه کړل
چې دلته خبره د معجزاتو شروع ده او معجزات په سترګو هغه مخصوصي څیزونه دي په سترګو باندې ښکاري نو سترګې ذکر کړي غوږونه ورسره ذکر نه کړل او چې کله سترګې یو څیز ویني حق څیز ویني نو زړه بیا په خپله باندې دا خبره کوي چې دا څیز ما تسلیم کړي چې دا څیز حق دی نو زړه او سترګې ذکر کړي غوږونه ذکر نه کړل څنګه قرآن راغلی بي ایمان را نه وړو د ضد د وجه نه نو الله داسې وکړل چې په آینده وخت کې هم دوی ړانده کړل چې حق څیز یې نه لیدو او زړونو ته یې وله ژرندې ووالې الله وي دوی به سرګردانه ګرځي